عزیزانو دلته مشرانو بیان کړه ملي شهید د داسې سیاسي خویونه یو مالک وو چې هغه خویونو دی دا نن د ولس په زړونو کې دی د ملي شهید په حیثیت باندې راپورته کړي د سیاست د عبادت په معنا کولی ده به ویلې چې سیاست معنا څه ده سیاست معنا دا ده سیاست معنا دا نه ده چې غلا وکړې سیاست معنا ډاکه نه ده سیاست معنا درواغ ویل نه دي د سیاست معنا دا ده چې د ځان غوښې به په ولس خورې سیاست معنا دا ده چې د کار په سر به ځینېږي سیاست معنا دا ده چې د کوم د چا حق دی تر حقداره پورې به د حق ورسوي او د سیاست معنا دا ده چې په کار دی ته د یو سیاسي کردار خاوند یې عزیزانو هغه په ملي سیاست باندې یقین درلودی هغه په ملي میدان باندې سیاست کولی د دې وطن د پښتون افغان وطن داسې کوڅه نه ده پاتې سوي داسې ګلۍ نه ده پاتې سوي داسې خیر نه دی پاتې سوی داسې ځای نه ده پاتې سوي چې ویلې شوي دلته نه یې کړی دله د وطن خبره نه یې کړې دله د لیکوال کام سره د یووالي خبره نه یې کړې دی د کار په غم نه یې شریک سوی دی د کار په خوشحالۍ کې نه یې شریک سوی په آخر کې د سینټ په تقریر کې دا بیان کړ واورئ وروڼو د ده د سینټ تقریر واوراستئ دا د ملي شهید بیانیه وه دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ بیانیه ده دا د خوشحال خان بیانیه ده دا د ناستو خلکو د ناستو مشرانو بیانیه ده او ده دا وویلې چې چیرمین صاحب ما ته دمکۍ راکول کېږي ما ته ویل کېږي چې ته به خپل مقامي بیانیې زه دستبرداره کړې د جمهوریت به دستبرداره کړې د محکومو قومونو د خبره زه به دستبرداره کړې د پارلیمنټ د بالادستۍ زه د آئین او د قانون د حکمرانۍ زه به دستبرداره کړې خو زه یې نشم کولی دې نډله سړي دې تر ځان تر سر تر مشر دې سړي دا خپل مرګ په سترګو لیدلی دی خبر و چې زما مرګ نږدې دی خو ده پر شا نه سو ده دا لاره نه پرېښوله بیا هغه ورځ هم راغله هغه توره ورځ هم راغله د 11 جون هغه ورځ د پښتون افغان به نسیېره چې پر دې ننګیالي باندې داسې ګزار وسو په ککرۍ یې داسې وار وخوړی چې بیا دې روغ نسو پاته هغه ورځ په کروڑو پښتانه محکومه قومونه مظلومان ټول لاس په دعا وو خواست یې راوړی و چې یو واره دې را ژوندی کړي دی یو واره را روغ کړي د یو واره زموږ په منځ کې بیا راپورته کړي هر ساعت داسې ساعت و چې حوصلې په ماتېدو وې د خلکو صبر برداشت په ختمېدو بیا د 11 جون هغه ورځ راغله چې ټول امیدونه ختم هغه غږ د تل لپاره خاموش شو لالا داسې غم نشته پرېښوی او د داسې ملي ارمانونو سره د قومي هغه نیمګړو ارمانونو سره دی د دې نړۍ ځان د تل لپاره د رخصت واخیست هغه ورځ چغې هغه بدې ورځې هغه سلګۍ هغه مایوسي هغه بېوسي هغه زموږ نسي ویره هغه ورځ ټول پښتون افغان چې د ده جانان د دومره مینه په سر لرله چې انتها یې نه وه د جهان تر هر څه پر ده باندې د ده کام ګران و د دې ورځ جانان
د دوی پر دا جانان باندې چې ده کوم دل پښتنو کومې خوابدۍ اظهار وکړي کومې بدې ورځې وکړي د ده جنازه چې د دې سیمې د مشرانو تر جنازو یو ډېره لویه جنازه وه د سیند یې رانیولي تر بلوڅانو تر پښتنو هزارهګانو کشمیریانو سرایکیانو ګلګتیانو چترالیانو ټول په دې جنازه کې ورسره شریک د ده په فاتحه کې هم ورسره شریک په کروڑونو انسانانو په خپله انداز باندې دې افغان ملي شهید ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل نن یې 2 کاله پوره شو نن هم هغسې د ده غم تازه دی نه پوهېږو چې ما تاوان کړی دی نه پوهېږو چې زموږ کور تاوان کړی دی چې تاسو وینو موږ دا وایو چې تاسو تاوان کړی موږ چې وینو داسې ښکاري زموږ پلار نه و موږ چې دا ستۍ مینه وینو موږ په ځان کې ګورو چې ای دومره مینه ای دومره احترام دومره خواخوږي دا خو موږ نه ده څرګنده کړې دا پښتانه څومره مینه ورسره دی د دې شهید نو عزیزانو خبره دا ده چې دوی چا شهید دي ده په خپل آخري تقریر کې په ډېره واضح الفاظ کې دا خبره وکړه چې ما ته دمکۍ راکول کېږي د دې ملک دوې جاسوسي ادارې چې یوه د ISI برنامه ده بله د IMI برنامه ده چې ما ته دمکۍ راکوي چې موږ به تا مړ کړو او د دې خبرې تصدیق د پخوانۍ TTP ترجمان احسان الله احسان په خپله انټرویو کې کوي چې ما ته بریګیډیر ماجد یو لیست راوړی ما ته یې ویلې چې په دې لیست کې د پښتانه مشرانو نومان دي دا به ته مړه کوې په دې کې یو نوم د ملي شهید عثمان خان کاکړ و بیا ما ته د حال واستوئ چې ستا د مرګ تیاریانې روانې دي تا نه پرېږدي تا مړه کوي بیا هغه و چې ده په سینټ کې خپل آخري تقریر وکړي چې خپل دشمن او د پښتون افغان ازلي دشمن په ګوته کړي قدرمنو عزیزانو وخت ناوخته دی خبرې مې ډېرې په زړه دي البته د ملي شهید دا یو وصیت دا یو ارمان و چې د افغان او افغانیت په نه دستبرداره کېږو افغانستان زموږ مورنی وطن دی پلارنی وطن نه دی که څه هم د پردیو د الهام نه وځي د مداخلت نه وځي هغه د فرنګي او د اسلامیانو د جنګ چې د ګریټ ګیم برنامه و که بیا دا سوړ جنګ کولډ وار چې امریکا دلته په افغانستان کې وکړي د افغان انقلاب یې په وینو ولمبولی که څه هم نن هم دوی لګیا دي په افغانستان کې مداخلت کوي د تعلیم له لارې د نورو قوتونو د لارې خو عزیزانو موږ یوه خبره ډېره واضح کړو چې پښتونخوا ملي یوه پارټۍ او دا پښتونکار پر افغانستان خوا به دي په افغانستان کې د هیڅ قسم مداخلت دوی مخالفت کوي په افغانستان کې به مداخلت نه وي افغانستان به آزاد وي خپلواک به وي آزاد افغانستان به پر مخ ځي افغانستان به ترقي کوي او دغسې پاکستان چې یو نامنهاده فیډریشن دی دلته به د قومونو یو حقیقي فیډریشن وي د قومونو په بنیاد به لساني صوبې لساني بنیادو باندې به صوبې جوړې شي دا به آزاد وي خودمختاره به وي دلته به هېڅ قسم مداخلت نه وي په خپلو وسایلو واقع ملکیت او په حق حکومت به وي دلته
په پارلمان کې به فیصلې کېږي او په پارلمان کې به مشترکه فیصلې وي چې هغې به د پښتون رایه وي د شیندې نه به وي د بلوڅ نه به وي د سرایکي نه به وي د پنجابي نه به وي دا آئین او قانون بالادستي به وي هغه آئین چې پښتونخوا ملي پارټي وایي چې دا نیمګړی دی په دې کې د قانونو خودمختاري نشته د ولسونو حاکمیت نشته دلته د غیر جمهوري قوتونو د مخنیوي لپاره هېڅ څه نشته پکار دی چې یو نوې عمراني معاهده وشي او دلته به د قومونو د قانونو پروګرام به وي دا یوه خبره بله کومه چې ملي شهید یو تجویز کړی و په پی ډي ایم په یو میټینګ کې تجویز د دا کړی و که هر کله په پاکستان کې امریکایي قوتونو مداخلت وکړي عینمات کې ماشاءالله یې ولګوله پکار دی چې قومونو ته اختیار ورکول سي چې قومونه هر څه غواړي که هغه دا یونین برقراره ساتي هم د دوی خوښه ده که دا یونین برقراره نه ساتي هم د دوی خوښه ده هغه په دې وجه باندې چې عزیزانو نه موږ په یو قومیت سره ګډ یو نه موږ په یو مذهب باندې په دې ملک سره ګډ یو نه موږ په رنګ سره ګډ یو نه موږ په ژبې سره ګډ یو نه موږ په کلتور سره ګډ یو که موږ سره تړلي یو دې آئین سره تړلي یو که دا آئین پامانه سو هر قوم پوهېږي د ده کار پوهېږي که ازادي اخلي که ځان دلته ګډوي دا د ده اختیار دی نو عزیزانو هغه قانون به د هر قوم لپاره یو رنګ وي قانون به د ولسونو لپاره یو رنګ وي د پښتون لپاره به بل قانون نه وي د سندي لپاره به جلا قانون نه وي د سرایکي لپاره د بلوڅ لپاره به جلا قانون نه وي او د پنجاب لپاره به یې کله جلا قانون نه وي دلته به دا ټولې ادارې دا به د عوام تابع دا به د آئین تابع دا به د قومونو تابع دغسې به د دې ملک چې کوم عدالتونه دي دا به ازاد دي خودمختاره به وي دا به غیر جانبداره وي لکه نن چې دا عدالتونه دا جانبداره دي دا د پنجاب عدالتونه دي دا نن د پښتانه په خلاف دي د سندي د حقوق په خلاف دي د بلوڅ د حقوقو په خلاف دي د سرایکي حقوقو په خلاف دي که ولاړ دي هغه د پنجاب سره ولاړ دي د پنجابي د حقوقو دپاره ولاړ دي او دغسې د دې ملک اسټیبلشمنټ به د دې ملک اسټیبلشمنټ د پنجاب اسټیبلشمنټ به نه وي فوجونه به د پنجاب نه وي دا به د دې ملک وي عزیزانو آخري خبره دا کومه چې موږ دلته په دې صوبه کې د بلوڅانو سره پر دې صوبه ګډ یو دا د تاریخ جبر دی چې انګریزانو فرنګیانو زموږ وطن سره تقسیم کړي موږ یې بېنامه کړو بې شناختې کړو خو بیا هم پښتون افغان خپله خاوره لري خپل وسایل لري او دا هر بلوڅ ورور له موږ سره مني موږ بلوڅانو ورونو ته وایو چې تاسو هم مظلومان یاست محکومان یاست ستاسو خودمختاري نشته ازادي نشته حاکمیت به نشته راسئ چې لاس سره ورکړو راسئ چې سره ملګري شو په ګډه باندې د دې صوبې اختیار راوړو راسئ چې سره ملګري شو په ګډه باندې د پښتون حق راوړو د بلوڅ حق راوړو داسې سندیانو ته وایي سراکیانو ته وایي چې راسئ یو متحده یو داسې الایز جوړ کړو لکه د پونم او د دې ملک د بادارانو د پنجاب د سلام